او دا ډیره د عبرت نه ډکه خبره ده. جنازه کې زه چې فارغ شوم نو ما هلته یو دکاندار نه تپوس وکړو یاره دا سپین ږیری بابا بله ورځ ما لیدلی و روغ رمټو ده ته د زړه دوره وشوله. ما له یې داسې جواب راکړو چې ځمکه مې د خپو نه وتښتېده. ما ته وی مفتي صاحب د زوی د لاسه ورته د زړه دوره وشوله. ما وی دا څنګه؟ ما ته وی دې سړي 40 کاله په بحرین کې مزدوري وکړله. دې کاکا دا چې وفات شو ځوانۍ کې تللی و په بوډاوالي کې راغی، په تور جامت کې تللی و په سپینه ګیره کې کور ته واپس شو. په پردو کوڅو کې هلته دیاړۍ مزدورۍ کولې. اتم او لسم چته به یې په دې خپلو اوږو باندې بوجونه خیجول. دله الله 7 لوڼه ورکړې وې او د 7 لوڼو د پاسه یو زوی و او د یو زوی ته د دومره خوشحالۍ کړې وې چې د هلته کله خبر شو په مسافرۍ کې نو د ټولې دیرې ملګرو له ډېر لوی پروګرام کړی و. کلي ته چې راغی خیرات یې وکړو او دا بچې د پل پل او د یو لمحې نه به د پلار ځان خبرو دی لوی شو او پلار یې هلته مزدوري کوله، تعلیم یې پې وکړو، واده یې ورله وکړو، کور یې ورله جوړ کو، کاروبار یې ورله سټارټ کو. د دې بچي وشو، د دې سپینګیري بابا نوسي پیدا شو. وی 40 کاله په مسافرۍ کې تیر کړل. نو په روز کال ورته ما ووی چې کاکا ته واپس نه ځې مسافرۍ وی د ما ته وی چې یاره فلانکیه 40 کاله مې په مسافرۍ تیر کړل، بس ته نوره مسافري نه کوم. د خپل اولاد خواږه مې نه دي لیدلي، دا نوسي مې دي او ډېر پې مین یم. اوس چې دی رانه پاتې کېږي په د ایرپورټ باندې ډېر زیات مې ورپسې زړه خفی. بس دې وجې نه اوس مستقل راغلی یم، نوره مسافري نه کوم او دې نوسو ته خوشحالېږم. کال تیر شو او رمضان شریف دا 13 روژه وه او دا سړی د شوګر بیمار شوی و. په مسافرۍ کې چې سړی 40 کاله تیر کې شوګر به پې نه لګي. وی د روژه یې وه، رمضان میاشت ده، د غرمې ټیم دی او سخته ګرمي ده. نو چې څه د سړی د شوګر بیمار شي او څه عمر دغې حد ته ور ورسېږي او څه د سختې ګرمۍ روژه وي. وی دی ډېر په هیبت سره راووتو زما دې دکان ته. ما ورته وی فلانکیه کاکا ستا خو نن دا رنګ ډېر بدل دی، دا ولې رنګ دې تک زیړ تښتېدلی دی. وی د ما ته ووی چې یاره ډېر لوی سوړ اسویلی یې وکړو. وی چې فلانکیه زه 40 کاله مې بهر دیاړۍ مزدورۍ وکړلې، 7 لوڼه الله را کړې وې، د هغې د پاسه یو زوی الله راکو. ډېر په تمه باندې مې الله رب العالمین نه غوښتلی و او یو وخت به دته زه خوشحالېدلم. 40 کاله بعد چې زه کله په کور شوم ما زړه کې دا وه خپل مونځ به کوم، تبلیغ به کوم، تلاوت به کوم او دې نوسو ته به ګورم، په دې به خوشحالېږم. هغه د ځوانۍ هغه سختې به د بوډاوالي په دې راحت باندې بدلې کمه. خو وی دا یو کال وشو، په دې کال کې داسې ورځ نه ده تېره شوې چې د خپل سکه زوی زه په کنځلو د کور نه یم وباسلی. زه چې کور ته ماښام راشم وی دې په وره کې ما ته وایي چې سپی خو بیا زمونږ کره را دن نه شو. فلانکیه اوس خو د روژې په خوله یم او د یو کال دومره تنګ کړم د دې خپل زوی سره د ده د بد اخلاقۍ د وجې نه. وی دا خبرې ما سره کولې، دا ږیره یې داسې په دې موټي کې ونیسله او د اسمان ته یې وکتل او وی چې ربه یو سپین ږیری بنده درته الله سوال کوي، روژې په خوله درته وایم ربه ما نور د دې خپل زوی د لاسه مه بېعزته کوه. الله زه خو 40 کاله په پردو کوڅو کې مې دیاړۍ کړي دي او پردو خلکو نه یم بېعزته کړی. دا کوم کنزل چې دی ماته کوي دا خو ما د بل چا نه دي اورېدلي. او دا دعا یې وغوښتله او روژه په خوله، وچې شونډې، وچه ژبه، سپین ږیری پلار، یو اسویلی یې وکړو، په شا باندې ورتاو شو، د زړه دوره ورته راغله، بېهوشه شو او بس هم په هغه بېهوشۍ کې روژه په خوله الله له ګیله من لاړ شو. ځوانانو رونو خپل پلاران مه خفه کوئ، دا تاسو ته ناست دي، دې ته ترخه خبره مه کوئ، دا ستاسو د یوې خوږې خبرې منتظر دي. په یوه خوږه خبره د پلار زړه خوشحالیږي او په یوه ترخه خبره باندې د پلار زړه خفه کیږي. د دې وجې نه خو قرآن کې الله فرمایي وقل لهما قولا کریما، مور او پلار سره خوږې خبرې کوئ، د عزت په انداز کې ورسره خبرې کوئ. پلار ته په برنده لهجه کې خبرې کول چې د هغه زړه پې خفه شي دا د کفر نه وروستو بدتر
بدترین گناه دا ان من اکبر الکبائر الاشراک بالله ثم عقوق الوالدین دا حدیث مبارک دے دا کبیره نه دا دا په کبیره او په لوی گناهونو کې د ټولو نه بدترین گناه دا مونږ روجه خور ته وایو دا سړی لوی مجرم دی د پلار خفه کوونکې د دنه بل لوی مجرم د الله په کاته کې نشته دی مور مه خفه کوئ د خپلو والدینو احترام کوئ الله به عزتمند زندگی درکوي د علماو قدر کوئ الله به په کور کې د قرآن حافظان او عالمان نصیب کی د دې څلورو حافظانو بچو والدینو له مبارکي ورکوم او د دې شپږ ناظر خوان بچو د دوی والدینو له مبارکي در کوم د خرکی ټول کلی له مبارکي در کوم الله دې د دې کلی په هر کور کې د قرآن حافظ پیدا کی الله دې د دې کلی په هر کور کې د قرآن عالم پیدا کی علماء سره مینه شروع کوي الله به مو په خپل کور کې عالمان نصیب کی علماء سره نفرت مکوي ورنه د خپل کور دین او علم بدرنه الله رب العالمین سلب کی